بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام ته راغلي علما کرام مشران او د داود خیل قوم مشرانو ته د زړه د کومې السلام علیکم. ټول نه مخکې خو زه د داود خیل قوم چې کوم مشران دي او کوم په دې سوچ راټول شوي دي دوی یو اتفاق او اتحاد جوړ کړی، هغو لا په دې اتفاق او اتحاد باندې مبارکباد وایم. خبرې مو په زړه ډېرې دي او زموږ په زړه کې مو څه ډېرې خبرې او سوچونه مو په مشرانو خبرې وکړې او انتظار موږ هم وکړو. انتظار ګڼ کار دی، خلکو انتظار کړی دی. خو زما ورونو مشرانو چې ته کومې خبرې وکړې تاسو به اورېدلي. دې قوم ته، دې خاورې ته، دې علاقې ته د دې د وګړو د اتفاق ضرورت دی، ځکه چې امن یو بنیادي څیز دی او تاسو ټولو ته پته ده چې زموږ په وطن کې د امن نشوالی یا کمی دی. نو زما ورونو زما خو دغه یو درخواست دی چې څونه هم قومونه دي، څونه هم پرې خاوره باندې پښتانه اوسېږي، که تاسو اتفاق کوئ او اتحاد کوئ څنګه چې مشر چټان صاحب وویل، دا به د خپل ذاتي مفادو لپاره نه بلکې دا پکار ده چې یو اجتماعي سوچ وشي او په دې قوم او په دې خاوره چې کوم سختې تېرېږي د دغه د ختمېدو لپاره کردار ادا شي. او زما ورونو داسې یو کار نشته چې هغه ناممکن دی، خو که انسان وس وکړي او د الله نه مدد وغواړي. نو زما ټولو ته بیا درخواست دی چې اتفاق پیدا کړي په خپل منځ کې، په خپلو قومونو کې، خو د ذاتي مفادو لپاره، د ذاتي اغراضو لپاره نه، د دې معاشرې د اصلاح او د دې معاشرې د ترقۍ لپاره. او د داود خیلو مشرانو ته مې دغه درخواست دی، تاسو له تجاویز مخې ته رال، خو موږ ته معلوم وی تاسو مخکې هم د دې قوم خدمت کړی، د دې علاقې خدمت هم کړی دی. د تورخانه صاحب او د شیخ زمین صاحب مثال هم زموږ مخې ته دی چې د لاهور او د پنجاب چې کوم پښتانه لاړ شي، دا یقیني خبره ده چې دوی هلته بې سری بې پای. نو زه خو په دې خبره ډېر فخر کوم چې د لاهور غوندې ښار کې د تورخانه چې غوندې سپین ږیری راپاڅېږي، زموږ د قوم خدمت کوي او زموږ د قوم مشري کوي. الله دې هغه ډېر قدر وکړي. خو زما ورونو خپل قوم د دې قوم د ګټې لپاره په دې شکل کې استعمال کوي چې تاسو خپل ورونو کې خپل کمزوري خلک معلوم کړئ، د هغو مالي مرستې وکړئ، کاروبارونه ول روان کړئ او په تعلیم باندې کار وکړئ، ځکه چې تعلیم رڼا ده او زموږ خلاصون په علم کې دی. نو زه امید ساتم چې تاسو به د دې علاقې د غریب غربا مالي خدمت سره سره د هغو د تعلیم لپاره ستاسو چې څونه کېږي هغه به کوئ. او بل خبره نه شي، خو بل یو خبره ته دا کومه چې ګوره غنم پاخه شوي دي چې دا خپل کار هم پرې نه دی، بیا به غنم په څه باندې ریږو؟ نو تکړه شئ، خپله پیشه مخکې بوځئ او نور چې درته څونه کېږي تاسو هم کوشش کوئ او انشاءالله موږ ستاسو سره همیشه به څنګ په څنګ باندې ولاړ یو. ډېره مننه. جزاک الله. زه اوس یو بل دروند مشر د پاکستان مسلم لیگ نون ضلعي صدر جناب ګلکریم خان صاحب راغواړم چې راشي مختصر وخت خپل خیالات اظهار وکړي.